د سوات تاریخي او صنعتي کلی سلامپور د تار او د وړو په شالونو جوړولو کې ځانګړتیا لري. دغه شالونه یې د ملک سره په ټوله نړۍ کې یاد دي. دا شالونه په روایتي کډو جوړیږي، خو د دور بدلیدو سره وس په مشینانو هم جوړیږي. ویل کیږي چې په دغه کلي کې څوک هم بېروزګاره نشته. د 5.5 زره آبادي اویا% خلک دغه کاروبار کوي. جانزاده وایي موږ د نیکونو راسي دا کسب کوو. چې د بچپن نه موږ چې پیدا شو نو بس هم دا کار دی او نور خو دا د دې ډېرې زمانې وي، خو جو زموږ تقریبا د پلار نیکونو د وخت هم لکه ځکه چې د هغوی په زمانه کې هم دا کارونه کېدو او د پخوا نه هم لکه پخوا خو به دا غټې شړۍ مړۍ او که نه داسې زم دا دیسي د ګډو دا څیزونه چې به وغوړی د دې څیزونه به دې به جوړېدې پخوا داسې د دغه دا پردې به یې پټې پټې هغه به جوړېدلې. هر څوک شالونه جوړونکي په کلي کې کاروبار کوي، خو دې سره آنلاین هم شالونه خرڅېږي او ګڼ کسان دغه آنلاین کاروبار سره تړلي دي چې په سوشل میډیا خپل دکانونه لري او آنلاین سازرونه خرڅوي. په دې اړه آنلاین کاروبار کوونکی دیدار چې په پیشه ډاکټر دی وایي آنلاین کاروبار چې دی نو هغه د دې دپاره چې دی نو څنګه مختلف سوشل میډیا پلیټفارمز چې کوم دي هغه استعمالیږي. په دې کې چې د ټولو نه وړاندې کوم په ټاپ باندې راځي نو هغه فیسبوک دی. فیسبوک کې چې دی نو هغې دپاره چې دی نو یو خاص شاپ چې دی نو هغه تیار شي او په هغې باندې چې دی نو بیا د هغې سیلینګ کېږي. څنګه د هغې چې دی نو ایډز وغیره مخې ته راځي نو چې څنګه خلکو ته پته ولګي چې آیا دا د سلامپور شال دی یا د سلامپور څادر دی او هغه هغوی ته مخې ته راشي نو بځای د دې چې د هغه ځای خلک راځي او دلته کې اخلي او هغو ته هغه د ډور سټیپ باندې میلاویږي نو هغه هم اپریشیټ کوي او هغوی ته په اسانه هم میلاویږي. د دې سره سره چې دی نو په کاروبار کې وساطت هم راځي. سلامپور یو صنعتي کلی دی. دلته هر دویم کس هنرمند دی او خپل کار یا کاروبار لري. د کډو او جدید مشینانو په ذریعه جوړ شالونه د پاکستان مختلف برخو ته سپلای کیږي. که د سلامپور ځایي هنرمندانو ته په شالونو جوړولو او آنلاین کاروبار کولو د جدید وخت نوي ټریننګونه او زده کړې ورکړی شي نو دغه صنعت به په اقتصادي کچه لویه ګټه راوړي. عصمت علي اخون، سنو پښتونخوا، سلامپور، سوات.